بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو بنیر ته راغلی وم نن دلته کې مې زموږ په بنیر کې ملګري وو چې هغوی زما انټرویو کوله، خو انټرویو په داسې شکل کې واخیستل شوله چې هغوی زما نه کوېسچنې داسې وکړلې چې زه حیران شلم. دا کوم کنزل وغیره چې روان وي په دغه زما پروا نه وه، خو هغه خبرې داسې وشولې او چینل والے زما نه پوښتنه کړي چېرې تا مخکې کسانو ته پیسې ورکړو چېرې په ما پسې ویډیوګانو کې چې زه مشهور شم، او تا اوس بیا خلکو ته پیسې ورکړي دي چېرې په ما پسې ویډیوګانو کې چې زه مشهور شم، ته به د دې خپلې 50% خبرې نه راوړې او زه به چې دی نو تاسو ته پیسې په میاشتې 200-500 روپۍ در کوم او تاسو په ما پسې ویډیو کوئ، یو ښه ویډیوګانې وکړې چېرې زما لا کوم چینل هیک شوي دي چې دا لږ ریټینګ ته لاړ شي. و د الله بندیانو نو زه دومره به غورځېدلی کار کوم چې زه به خپله خور مور په 200-300 روپۍ په خلکو کنځم، چېرې یاره یو ته به م ویم چېرې ته په ما پسې ویډیو وکړه، بل ته به م ویم چېرې ته په ما پسې ویډیو وکړه، او تاله به زه 300-500 روپۍ درکړم، زما چینل هیک شوی دی چې دا لږ ریټینګ ته راشي، زما ویډیوګانې لږې ټاپ ته لاړې شي. الله دې نیږي زه راته په دې خبره قسم کوم دا چینل والا به دا اوس ویډیو ورکړي چې د هغې نه مخکې زه دا خپله ویډیو ورکوم، زه راته قسم کوم چې ما چا ته هم پیسې نه دي ورکړې، چې چا ویډیوګانې کړي تاسو په خپله هغوی ته په کمنټسونو کې ووایئ تاسو له دې اصغرچي ما پیسې درکړي دي. زه په دې خبره په قرآن باندې قسم کوم چې ما چا ته هم پیسې نه دي ورکړې، نه ما مخکې پیسې ورکړي دي نه مې اوس پیسې ورکړي دي. یاره زه ځان له په خپله په کور کې د رزق زما درک نه لګي، زه به راځم زه به خلکو ته 300-400 روپۍ ورکوم چېرې شابه ته په ما پسې ویډیو وکړه زما مور خور کنځه، بل ته به هم پیسې ورکوم چې ته زما مور خور کنځه، ولې به زه داسې کوم؟ نو ما هغه چینل والا ته چې زه ولې داسې وکړم، نو ما ته په جواب کې دا وایي چې ستا چینل هیک شوی دی نه د کلتور په یوټیوب، نو دا تا د ریټینګ د سیوا کولو دپاره دا کار وکړو. استغفر الله استغفر الله. یا داسې خبرې به واورې، داسې کارونه به واورې چې زه حیران شم. یا ټیک شي ما دا 50% د دې خبرې نه خو زه اورېدم نه، خو چونکې دلته کې دا الزام په ما لګي، نن کیدای شي نن سبا کې هغه ویډیو رام شي چینل والے ورم کي، خو د هغې نه مخکې زه دا ویډیو تاسو ته در کوم چېرې زما خلاف په دغې خبرو مې څه پروا نه وه، خو دلته کې دومره الزام چې لکه زه به اوس اصغرچي ما به خلکو ته 300 روپۍ ورکوي چېرې پلان کې تم په ما پسې ویډیو وکړه، بل به ورکوم تم په ما پسې ویډیو وکړه. ها په دغې کسانو کې زما دوستان شته، تاسو دې تپوس وکړئ، په الله قسم دوستان مې دي، خو ما چېرې هم داسې نه دي ویلي هغوی ته چې تاسو په ما پسې ویډیو وکړئ، زه به د 50% خبرې نه راوړم او تاسو به په ما پسې ویډیوګانې کوئ، نو زما چینل به ریټینګ ته لاړ شي. یا دا خبره به زه په دې ځای ختمه کوم چې دا چینل والا څو ویډیو ورکړي چې زه د خپله ویډیو مخکې ورکړم، نو زه د ټول قوم نه په دې معافي غواړم، د ټولو پښتنو نه مې معافي غواړم، خو زه بیا هم که څوک راته وایي چې په قرآن باندې لاس کېږده، زه په قرآن لازم چې ما چا ته هم پیسې نه دي ورکړې چې په ما پسې ویډیوګانو کې د جولۍ خاطرو کې زه د دې دپاره نه یم لګیا چې زه به خپله خور مور په خلکو باندې په پیسو باندې کنځم چېرې شابه تاسو ما پسې ویډیو کوئ، زه به تاسو له 500 روپۍ میاشت او 200 روپۍ میاشت ورکوم. هېڅکله هم نه، زه په دې خبره په قرآن لاس هم ږدم. او زه بنیر ته راغلی وم نو هلته چینل والا انټرویو مو واخیستله او یو بابا دی چې هغه په لاره کې سوال کوي، د کور حالات هم لږ بګړاو دی، کور حالات هم ډېر زیات په بره حالاتو کې دی، د هغه نمبر به زه د پروګرام په اخره کې ورکوم، نو هغه هم تاسو لږ وګورئ او د بابا سره لږ کومک وکړئ. خو یار بیا هم زه راته بیا هم وایم چې دونه غټ الزام په ما ولګېده که نه، ما سره د هر څه علاج و، خو د دې خبرې علاج زما سره بلکل نشته چې یاره ته د خلکو ته پیسې ورکړې په ما پسې ویډیو کا. یا نو دا خبره په دې ځای ختمه کړم، زما دا 50% والا خبره به ترې نه مکمل وباسم چېرې کیدای شي دا ویډیو راشي او بیا به خلک وایي چې یاره اصغرچي ما خلکو له پیسې ورکړي، دی دوستان هم دي، زما دوستان وو، زه منم اوس هم دوستان دي، زما سره اوس هم په وایس میسیجونو باندې خبرې کېږي، داسې خبره نه ده، خو ما چا ته هم داسې نه دي ویلي چې وایي تاسو پیسې ولې ما پسې ویډیو وکړئ. غلط کار کوم بالکل لا پسې ویډیوګانې کوي، خو یار د هغې نه غلط خدای ته وګوره، د هغې نه دا مطلب مالې چې زه چاته ووایم چې پیسې والې او ما پسې ویډیو کوه، نو په ما کې به یو کار غلطي ځکه ما پسې خلک ویډیو کوي. نو یاره ما خو د دې خبرې نه بالکل نه اورېدلم، خو چې نن د بنیر چینل والے زما نه دا انټرویو وکړه چې تا ته پیسې ورکړې خلکو ته، نه یاره معافي د ټول قوم نه به زه معافي غواړم او د نن نه بس به د 50% دا خبره بالکل ځکه نه کوم چې دلته کې دا ویډیو کراله، نو بیا به تاسو واقع ووایئ چې یاره د ما په سپینه لمن به داسې دا چې یاره په ما پسې به سبا خلک ویډیوګانې کوي، یاره راشه اصغرچي ما چې کوم دی نو د خلکو د غریبانو د ډونیشن نه خلکو له پیسې ورکړي چې تاسو په ما پسې ویډیو وکړئ. الحمدلله دا کار ما نه کړی نه کوم په دې قرآن قسم. سوال کوم د خپله ښځه د چا کلیږم نه،
دار کوم دی به تلاس نیسم دی ته نیسم چې ماله پیسې راکړه ماله دغه راکړو بچي مې وږي دي خو خپله ښځه د چا کلیږم نه دا 2000 روپۍ ورکوم خو دا د دې لپاره ورکوم چې زما ښځه پردی نارینه یو جاړو نه وه. अच्छा नाजरीन, बाबा जी कहते हैं कि मैं भीख मांगना मुझे पसंद है लेकिन अपनी बीवी को किसी दूसरे के घर पे नहीं बेच सकता. جی معذور یم څه وکړم واړه بچي را په غاړه دي کور را په غاړه دی ښځه را په غاړه ده چې سوال نه کوم نو څه وکړم. او دا ته په دې بازارو کې ګرځې را ګرځې؟ کله سواړۍ ته لاړ شم کله د دغه ته لاړ شم زه څه وکړم دي تاسو مې په دې ځای کې ولیدئ او تاسو زما تپوس وکړه په پاکستان کې زما له څوک تپوس نه. ګرانو کتونکو دلته کې روان وم بابا جي په لاره ولیدو 2-3 پیرې مې دلته په لاره باندې ولیدو چې دې سوال کې مې یاره نن به ترې پوښتنه کوم چې سوال ولې کې بابا جي درته ووایه چې کور د کوم ځای دی؟ ملکپور کې دي. ملکپور کې دی؟ جی ملکپور کې دی. ته خدای غالب یې ما سره مینه غریب یې واړه واړه بچي مې دي سارې چینونه کله بېګار روټۍ نه ده خوړلې هغې له راوتم سوال وکړم چې ډوډۍ وخورم چای پې وله وڅښم زه ځان نه پرېږدم 2 ورځو وږی ناست یم خو دا بچي مې وږي دي راته. अच्छा नाजरीन, ये हम आए हुए हैं जिला बुनीर के इलाका पीर बाबा और पीर बाबा से अभी हम जा रहे हैं इसके साथ मलकपुर. बाबा जान रात हुआ है ना लका تاسو دلته کې په دې دومره غټ کور کې وخت تېروئ دا کور دی د چا؟ دا چې دلته کراچۍ والا دی او زه پکې کرایي ورکوم سوال کوم. زه یو درخواست تاسو ته کوم زه غریب یم دا واړه واړه بچي مې دي کله نار کله وږي کله تږي کله بسترایي کله نه کله ډوډۍ کله نه او دې بچو لري خدای پیدا کوي او زه پیدا کوم نو زه تاسو ته دا استقبال کوم دا تاسو ته ډېر مرحبا وایم تاسو ته ډېر عاجزي وایم چې زما په حل څوک نه راځي دغه کېږي زما په طرف څوک نه خبرېږي. دا بابا په دې کور کې چې پاته کېږي دا د چا دی؟ دا د چا کور دی؟ دا د کراچۍ کې یو سړی دی د هغه کور دی. دلته کې تاسو نه کرایي اخلي؟ کرایي 2000 روپۍ زما له کرایي اخلي. 2000 نه کرایي؟ هغه ته دا پته نشي چې ته کې په بازارونو کې سوال او دې ستانه کرایي نو اخلي وایي زه دا خبره نه منم په دې ما پیسې بندي کړي دي. بابا جان درته ووایي چې سوال کول حرام نه دي؟ ولې نه دي چې خو څه وکړم مزدوري کولی نه شم او مطلب دا لاس مې پالج والی سترګه مې یوه ړنده ده خو بس دغه زما دې بچو له اوړه راوړم کیلو اوړه راوړم هغه د ورځې وشي بیا نار نه ورناست اوس مې بچو چای نه دی څښلی ډوډۍ نه ده خوړلې دغه سړه ډوډۍ وله دې ګاونډیانو ورکړې دې ګاونډیانو هغه یې خوړلې ده ټیم دی پاس کوم یې پې. بابا جان درته وایي په بازار کې سوال کې څه درته محسوسېږي څنګه درته ځان محسوسېږي؟ ځان راته ډېر بد ښکارېږي لکه خو څه وکړم الله ته پته ده زه بیخي عریان یم چې ګولۍ مې 3 پیرې په ځان پسې ګولۍ راوړې ما ځان وژنم خو چې دا سوال نه کوم خو نه کېږي چې کېږي. अच्छा नाजरीन, बाबा से मैं ये पूछ रहा हूँ कि घर ये जो इतना बड़ा घर है ये किसका है? तो बाबा जी कहते हैं कि ये किसी ने मुझे किराए पर दिया है. फिर मैंने पूछा कि वो आपसे किराया क्यों लेते हैं? कहते कि वो हमारे से 2000 रुपये किराया लेते हैं. फिर बाबा जी से मैंने पूछा कि आप बाज़ारों में भीख मांगते हैं तो क्या आपको शर्म महसूस नहीं हो रहा है? तो बाबा जी कहते उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब मैं ये सवाल ये भीख मांगता हूँ. बाबा जी ये भी कहते हैं कि आज हमने कुछ नहीं खाया. जो हमारे पड़ोसी है उन्होंने सुबह हमको रोटी दिए चाय दिए पीने के लिए चाय दिए तो हम बहुत मजबूर है हम किसी काम काज के हैं भी नहीं. तो बाबा जी ये भी कहते हैं कि मैंने ये भी कोशिश की है कि मैं जहरीली गोली 2-3 दफ़ा लाया ख़ुदकशी करने के लिए कि लेकिन फिर भी मैं डरता था कि ख़ुदकशी करना भी बेगैरती है गुनाह है. तो बाबा जी से मैं कहता हूँ कि भीख क्यों मांगते हो? तो कहते हैं कि हम काम काज के हैं नहीं. तो नाज़रीन मैं इससे और भी कुछ पूछना चाहता हूँ. बाबा जी ज़रा दुआ जिसका गट जामन में से कवाड़ में समान दिया खाली. अच्छा मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि आपके कोई बड़े बेटे कहते कि बस ये 2 छोटे बच्चे हैं. अच्छा घर वाली 3 वाला का 3 बच्चे हैं मेरे. हाँ कोर वाला हाँ जी कोर वाला में वो में लुट दादो मजामन मेरी
در دوته چې په دونه غټ بنیر کې د بنیر هډر زیات مالدار ترين خلک ته دا بنیر خلک تاسو سره لاس مرسته نه کوي چې بس څه به وایو وسنه شو هلکه دا پړوسیان له وظیفو غیره وروړي او ډوډۍ دا ګاونډیان کله ډوډۍ راوړي کله رانه وړي کله خدای ومني راوړي که خدای نه ونه منله بیا نه دا کور مال اوبه راکوي دا اوبه د خدای په نام راکړي دا پیپ اته روزانه سوال لوځي روزانه سوال لوځم روزانه سوال لا چې لاړ شي څونه پیسې راوړي جی کله 200 راوړم کله 100 راوړم کله مې څوک ورټي وایي چې دا ته وګوره بابا دا حرام دی سوال مه کوه دا ښه نه دی نو زه وایم چې یاره اوس مطلب دا دی څه وکړم زما مزدوري کولی نه شم کاروبار مې نشته پیسې راځه نشته چې کاروبار پې ځان نه روان کړم چېرته پې نیم ډېر نه وان کړم چې درته چا سره کښېنم نو هغه هم نشته دی د بس دغه د خدای په اسرو ته مې یو دوست مې دی ملګری دی دا کټونه یې راکړي دا بسترې یې راکړي چې دا ته ځان اغونده زه په مځکه څملم دا بچی زما د 15 کالو دی دا لاسي دی صاحب دا لاسي دی دا د زړه بیمار و په دې مې 6 لکه روپۍ خپلې خرچه کړې او غور مې وکړ مې زه هغه مې خرڅ کړ را مې وړه په ده مې ولګولې ستا خپلوان رشته داران کې دي نه هغوی ته ستا باره کې پته نشته چې ته داسې غربت سره ټیم دی نه جی هغو ته زه څه نه وایم و غږ ورته نه کوم ولې وجه پیغور راته کوي خاندي راپورې خاندي در او خاندي راپورې غریب یم که نه خپل ته څه کاروبار کولی شي ستا څه ارمان دی چې ته څه کاروبار کولی شي جی تیل شم خرڅولی هر قسم کار پې شم کولی دکانداری کولی شي و دکانداری کولی هم شم नाजरीन बाबा से मैंने पूछा कि आपके रिश्तेदार तो कहते हैं कि वो हमारे ऊपर हंस रहे क्योंकि मैं रस्तों पे भीख मांगता हूँ। तो बाबा जी आजकल बहुत गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बाबा जी से मैंने ये भी पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, लोग आपके साथ क्या हेल्प करें। कहते हैं मैं अपना एक दुकानदारी स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे शर्म आते हैं जब मैं बाहर बाज़ारों में जाता हूँ और मैं भीख मांगता हूँ। तो नाज़रीन मैं आप लोगों से इनके लिए इमदाद की अपील करना चाहता हूँ ताकि हम इनके लिए कोई छोटा सा कारोबार स्टार्ट करे ताकि ये बाबा जी अपने ये छोटे बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ यहाँ पर ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें। मेरा तो इतना ही था कि मैं इन लोगों के आप लोगों के सामने करना था ताकि आप लोग इनका कुछ न कुछ मदद ज़रूर कर कतुन को द बाबा जी खबर तासु په خپل باندې اوریدلې چې ډېر په سختۍ سره په غربت سره ژوند کوي پسکن چې کم رابطه نمبر راځي دا د بابا جی خپل نمبر دی تاسو ډایرکټ د کال کولی شئ خبرې سره کولی شئ। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।